بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. زه یم سجاد علي او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل. نننی لیکچر ډیر زیات اهم لیکچر دی ځکه چې ډیر کسان ماته میسیجونه کوي ښه به کورس کړي 10,000 40,000 روپۍ په کورس باندې ورکړي معمولی مسلې به ورته راشي په خپل اکاونټ کې یا به چې کوم دی انوینټري نه لایو شوی امازون ته به انوینټري ولېږي هغه به لایو نشي یا به چې دی نو د امازون نه پیسې وډرا کړي پیسې به اکاونټ ته نه راغلي کله به انوینټري ورکه شي د امازون سره به خامخا د هغې دپاره کیس اوپن کوي ډېرې معمولی مسلې خلکو ته راشي او بیا د هغې دپاره یو ته میسج کوي بل ته میسج کوي او ښه د هغې نه علاوه چې کوم دی لکه کورس یې هم کړي کورس یې مکمل کورس یې کمپلیټ کړي په هغې باندې ښه پیسې ورکړي والله چې کله ناکله زه حیران شم چې یاره دا خلک څنګه په دې باندې دونه پیسې ورکړي داسې کسان ماله راغلي وي یاره زما د دې سیلر سنټر سره راله ډیپازټ میتھډ کې بینک اٹیچ کا د پاینیر شو یا د لوکل بینک شو کنه لکه دا معمولی دغه ډیسیژن دي او په دې باندې هم ډیر کسان داسې دي چې په دې باندې نه پوهیږي نو زما منټورانو ته کم چې ټیچران دي دوی ته هم سپیشل ریکویسټ دی چې یاره خپل سټوډنټ دومره پوهه کې چې د کورس کې دونه پس کم از کم دی د خپل کار په خپل چلولی شي دی بیا په تاسو پسې ګرځي نه ځکه چې تاسو ته به میسج کېږي تاسو به جواب نه ورکوئ ځکه چې اکثر منټوران زیات تر ناوزګاره وي سټوډنټان ورسره ډېر وي کارونه ورسره زیات وي نو بیا جواب هم خپل سټوډنټ هم نشي ورکولی نو کم از کم خپل سټوډنټ دومره پوهه کې چې دی خپل کار په خپله چلولی شي او سټوډنټانو ته هم دا وایم چې یاره کم از کم تاسو په دې څیز باندې پیسې ورکوئ 10,000 40,000 روپۍ ورکوئ نو ځان ښه پوهه کې د هغې نه پس په دې باندې سیلنګ شروع کړئ نو نننی لیکچر زما د دې په باره کې دی چې تاسو به د امازون سره کیس څنګه اوپن کوئ که تاسو ورته ایمیل کوئ نو ایمیل به ورته څنګه کوئ که لایو چیټ ورسره کوئ لایو چیټ به ورسره څنګه کوئ ځکه چې اکثر کسان ته مسلې راشي بیا وایي زما انوینټري ورکه شوې ده د دې باره کې څه حل راله وکاږه یا امازون والا زما پیسې نه دي رالیږلي دومره ورځې شوې ما پیسې وډرا کړي دي یا پیسې اکثر پاینیر والا کینسل کړي دوباره امازون ته را روان هغې کې ورځې لګي بیا دې جزانا د تکلیف چې دومره ورځې تېرې کړلې او زما پیسې چې کوم دي زما اکاونټ ته رانلې نو تاسو به څه کوئ د ټولو نه مخکې به تاسو چې کله د امازون سره تاسو لایو چیټ کوئ یا ورسره تاسو ایمیل کوئ څه کیس ورسره اوپن کوئ نو تاسو به راشئ د رایټ سایډ ته یې لیکلی دی هیلپ په دې هیلپ کې دوه اپشنې دي یو دی ګیټ هیلپ اینڈ ریسورسز دویم نمبر دی منیج سپورټ کیسز په دې پاسنی کې ګیټ هیلپ اینڈ ریسورسز په دې کې به تاسو د امازون سره نوې کیس اوپن کوئ یا که بالپرس تاسو چیټ کوئ د امازون سره لایو چیټ د سباره کې تپوس کوئ څه قسم مسله چې هم تاسو په اکاونټ کې تاسو سیده راځئ دې ځای ته او دلته کې د امازون نه په خپله تپوس کوئ د منټور نه تاسو ته ښه سپورټ دلته میلاویږي چې څه قسم مسلې ستاسو منټور ته پته نه ځکه چې به ستاسو اکاونټ ګوري تاسو به چایلډ اکسس ورکوئ یا به هلته ځای هغه خواله هغه به د هغې نه پس تاسو اکاونټ ګوري مسله به ورته وایي دلته کې تاسو راځئ د امازون وال نه په خپله تپوس کوئ چې یاره زما مسله ده دا راله حل کړئ هغوی به یې دله که په خپله حل کولی شي په خپله به درته ووایي که په خپله نه شي هغوی بیا بل ټیم والا ته هغه کیس ریفر کړي هغه ټیم والا به تاسو د هر یو څیز خپل ډپارټمنټ ټیم وي که نه هغه ټیم والا د هغوی کیس ور وړاندې کړي هغوی به د هغه کیس حل کړي نو که تاسو نوې کیس اوپن کوئ یا لایو چیټ کوئ د امازون سره نو دې پاسني ته به ورشئ او که تاسو الریډي یو کیس اوپن کړي د امازون سره او د هغې باره کې تاسو بیا هغوی ته دوباره ریپلی ورکوئ ایمیل ورته کوئ دوباره هغه زوړ کیس چلول غواړئ نو بیا په دې لاندیني باندې تاسو ورځئ منیج سپورټ کیسز ټیک ده پهله کې تاسو دې مونږ به دې ورشو دغه ته ګیټ هیلپ اینډ ریسورسز په دې باندې ما کلیک کوو په دې باندې چې ما کله کلیک کو نو دلته کې ما ته امازون مختلف قسم ایشوز راکړي دي چې که ستا دا مسلې ای بی ای پراډکټ ویټ اینډ ډایمنشن که ستا دا مسلې نو ته په دې باندې کلیک کا که پراډکټ کیټګري نو په دې باندې کلیک کا لیسټینګ ناٹ وایبل که ستا لیسټینګ ته کړي او هغه د سیل لپاره اویلیبل نه نو په دې باندې کلیک کا دغه شانتې مختلف قسم ایشوز تاسو ته امازون په خپله درکړي دي اوس که په دې کې ستاسو ایشو نه وي تاسو وایئ چې د دې ایشوګانو نه زمونږ دا ایشو چې کوم دی بهر ده نو را به شئ دلته لاندې دله یو بل هم زبردست اپشن درکړی دی مای ایشو از ناٹ لیسټډ په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته کې به تاسو دا خالي ځای کولی شي په دې ځای کې به تاسو خپله ایشو ورته ولیکئ
زه به ورته فار ایگزامپل ولیکم inquiry about my missing amount. کما د امازون نه پیسې وډرا کړي او هغه پیسې زما په نیر اکاونټ ته نه راغلي، نو زه ورته د هغې ریلیټډ داسې یو ایشو مې ورته ولیکله. صحیح شوله؟ د دې نه پس په تاسو ته دلته یو بل خانې دل درکړې ده چې what steps have you taken already. تاسو د دې ایشو په باره کې مخکې څه سټپ اغوستي دي، نو که تاسو مخکې سټپ اغوستي دلته تاسو لیکلی شئ چې 1 سټپ یا 2 یا 3 4. صحیح ده؟ که نه مې اغوستې نو دلته کې تاسو نو هم لیکلی شئ. ما ورته ولیکو نو چې دا زما فرست ټایم دی. صحیح ده؟ که ما دې باره کې سټپ نه دی اغوستی او دا به زه کومه کنټینیو. چې دا ما کنټینیو کو نو اوس ګورو ها چې زما نه دلته کې اوس مخکې څه غواړي. دلته ما له اوس مخکې نور آپشن راکړي دي چې دلته AED 33.93 آن 22 نومبر 2025 وایي ته د دې باره کې تپوس کول غواړې. دغه ټولې خبرې زه پرېږدم، خو دلته کې ما له لاندې یو آپشن بل راکړی دی. زما مین مقصد چې کوم دی د دې ټیم والا سره خبرې کول دي. کنټیکټ ان اسوسییټ او یا چې کوم دی نو مای ایشو از ریسالوډ. نو دلته کې به زه دا کنټیکټ کما چې زه د اسوسییټ سره خبرې کول غواړم. صحیح شوله؟ او دلته به لاندې کنټینیو کما. په کنټینیو باندې چې ما کله کلیک کو نو اوس په ماله بل آپشن راکړي چې ته د دوی سره ایمیل کول غواړې، نو دا د ایمیل آپشن دی. که د فون کال په فون باندې ورسره خبرې کول غواړې د امازون سره، نو دلته کې فون نمبر فون باندې به کلیک کړي. دلته اوس ما په دې مثال کلیک کو، دلته کې به زه نمبر ولیکم او په دې ځای کې به یونایټډ عرب امارات خو ماته لري سلیکټ دی. که زما سره د دوبۍ نمبر وي نو زه په دې باندې خبرې وکړم، که نه وي نو زه به دې ځای نه چینج کړم، د سعودي شو یا د پاکستان شو د عمان شو. صحیح ده؟ او دلته کې به زه بیا نمبر ولیکم. نو بس د هغې نه پس به ما ته د کال آپشن راشي، به د کال میلاو کړم. که څه راشي زه به ورسره خبرې وکړم. که ایمیل ورته کوئ نو د ایمیل دپاره خو دا آپشن دی. صحیح ده؟ ها بیا لایو چیټ، که تاسو ورسره لایو چیټ کول غواړئ نو دا آپشن دی، په دې باندې به کلیک کړئ. خو اوس چونکې دا خو تقریبا چې ټایم ډېر ناوخته دی، څه 11 د پاسه 11 بجې دي، نو چیټ آلریډي اوس بند دی د شپې. دا د ورځې د 9 بجو نه واله تر تقریبا د ماښام د 9 بجو پورې د امازون سره تاسو په لایو چیټ باندې خبرې کولی شئ. صحیح شوله؟ دلته کې چې لایو چیټ تاسو څنګه کولاو شي، بس دلته کې به کنټینیو د بل بټن راغلی چې کنټینیو کې نو تاسو ته به د امازون یو ټیم والا تاسو ته های هلو شروع کی. هغه ته بیا خپل ایشو ورمخکې کې چې زما دا مسله ده او د دې باره کې زه تاسو نه تپوس کول غواړم. نو ډېر په اسانه طریقه سره، ډېر په اصول سره به تاسو ته خبره که هغه په خپله د حل کولو قابله وه هغوی به یې دله حل کړي. که هغوی نه شوه حل کولی نو هغوی ته ووایي چې دا کیس زمونږ ریلیټډ نه دی، مونږ سپورټ ټیم والي صرف دا کیس ته زه د دې ریلیټډ ټیم ته فارورډ کوم. که هغه د پیمنټ مسله وي نو هغوی به د پیمنټ ټیم والا ته فارورډ کړي. که هغه ستاسو پراډکټ لایو شوی نه وي نو هغوی به انټرنل ټیم ته ستاسو دا کیس فارورډ کړي. د هغوی نه به تاسو ته بیا ایمیل راشي. صحیح ده؟ نو چې بیا تاسو ته کله ایمیل راشي نو هغې سره بیا څه کوئ چې تاسو ته کله ایمیل راغی نو هغه به دې ځای ته راغلی یې هیلپ کې به لاندې منیج کیسز. په منیج کیسز کې به تاسو سره امازون نه بیا ایمیل راشي. صحیح شوله؟ نو که تاسو بیا د هغو سره بیا دوباره نور چیټ کول غواړئ نو په دې ویو باندې به کلیک کړئ او په ریپلی کې به هغوی له بیا جواب ورکړئ. نو ډېر په اسانه طریقه سره به تاسو خپل کیسونه دلته د امازون سره په خپله لړاوئ. نورو خلکو ته پکې ضرورت نشته چې یو منټ ورته جواب تپوس کړئ، بل تپوس کړئ، بل ته انتظار کړئ، څوک به درته جواب نه درکوي، څوک به ته وایي صبر وکړه. نو ډېر مشکلات راځي په دې کې. خامخا خپل کیسونه دومره ځان پوهه کړئ چې خپل کیسونه تاسو په خپله چلولی شئ د امازون سره. ها ډېر کسان وایي چې یاره زه خو ایمیل نشم لیکلی، ما خو چې کوم دی دونه په انګلیش باندې پوهېږم نه او ایمیل به څنګه لیکم، یا مثال کې زه لایو چیټ خو نشم کولی، زه انګلیش نشم ډایرکټ نشم لیکلی د امازون والا ټیم والا سره، زه ورته ایمیل کول غواړم خو ایمیل هم ماله نه راځي. نو د ایمیل لپاره ګوره چیټ جی پی ټي ډېر زیات هر څه اسان کړي دي. تاسو په اسانو لفظونو کې چیټ جی پی ټي ته ووایئ چې ماته یو داسې ایمیل ولیکه
چې زه د امازون وال نه دا تپوس وکړم. ډېر په بهترین انداز سره، بهترین طریقې سره به تاسو ته چیټ جی پی ټي ایمیل راولېږي. هغې کې به تاسو خپل نوم، خپل د اکاونټ څه ډیټیل تاسو له درکړي هغه پکې تاسو چینج کړئ او دا هغه ځای نه به یې کاپي کړئ، په دغه ځای کې به امازون والا ته پیسټ کړئ او بیا انتظار کوئ د امازون د سایډ تاسو ته ایمیل راشي، ستاسو د مسلې پوره ډیټیل به تاسو ته درکړي چې داسې داسې وکړه، ستا مسله به انشاءالله چې حل شي. امید لرم چې د ویډیو نه به تاسو ډېر څه زده کړي. که د یوټیوب چینل هم نه سبسکرایب کړی، د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د بیل نشان د سره پریس کړئ او دا ویډیو د سره ډېره شیر کړئ چې ډېرو خلکو ته دې نه پیدا ورسي. د بلې ویډیو پورې انتظار کوئ. په الله سپارم. د خپل ځان ښه ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.